اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدمون کتن کو دا خپل یوټیوب چینل اسرار خبریال او اسرار خیبر او ټي وي چې کومه دا فیسبوک پاڼه ده د هغې دپاره زه د خپل پروګرام کوم چې د پروفیسر ریټایرډ ریایشا صاحب سره دی جهد مسلسل چې د کله نه دي مطلب دا دی چې د دوی د پیدایش نه واخله او بیا چې کومې کامیابۍ د دوی په ژوند کې کمې مرحلې راغلي دي چې د هغې دپاره دوی چې کوم تګودو کړی دی او دې سره سره چې کوم زمونږ د ملک یا د سیمې موجوده کوم حالات دي یا کوم ستونزې دي نو په هغه حواله باندې چې کوم زموږ د پروګرام دا څلورمه برخه ده شروع کېږي. ساجي چې کوم دی د خپل بهر دنیا کم تک چې په هغه حواله باندې خبره کړې وه د دوبۍ چې کوم جده ایرپورټ نو د هغې نه دی روان شو خو د هغې نه مخکې به زه دا یو خبره بله وکړم چې زمونږ په وطن کې وړاندې شوی دی او ډېر مشکل حالات وو او د دې علاوه دوه ځله چې کوم دی نو د پېټرولو قیمتونه کم شو او ورسره د ډېر داسې څیزونه لکه غوړي او یا نور د خوراک څښاک څیزونه وړه چې د هغې قیمتونه هم کم شوي دي خو د بدقسمتۍ نه په مارکیټ کې چې کوم دی نو مونږ په هغه انداز باندې د دکاندارانو د تاجرانو او بیا چې کوم دی نو لکه هغه شانته پورتي ونه لیده چې کومه چې کوم دی چې کله ګران شي او شوکۍ چې ګران شي نو په هغه ټایم باندې چې کوم اول خو دوی سټارټ کړی لکه مطلب دا چې ګران شي نو په هغه ټایم باندې دوی ګران خرڅوي خو چې ارزان شي تر اوسه پورې نه دغه څیزونه ارزان شو نه تنور والا چې کوم دی نو خپله ډوډۍ غټه کړه ځکه چې وړه ارزان شوي دي او نه چې کوم دی نو د حکومت په سایډ نه زه داسې څه دغه یې نومه چې یاره هغې په هغې باندې چې کوم دی نو لکه اکشن اخیسته یا تحصیلدار راغلی بلکې یو دی که نه راځي غټو بازارونو کې هم خلک فریادونه کوي مونږ اخبارونو کې ګورو پېښور کې بلکې پاکستان په ټوټل سطح باندې چې کوم دی نو حکومت مې څه څیز په نظر نه راځي بیا چې د دغه لکه د بېایمانۍ حالات دي او چې بیا اذان وشي لکه مطلب دا دی چې جومات ته باید په فخر باندې ځي او لمونځونه کوي نو اول به لکه په دې خبره وکړو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اسرار خبریال ملګرو السلام علیکم. بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. اول به د بجټ خبره تاسو وکړه د قیمتونو خبره وکړه نو په دې به خیر یو دوه څلور خبرې وکړو. جناب زموږ د وطن خو المیه دا ده چې مونږ قانون منو د صرف د خپلې پیدې دپاره کوم ځای کې چې مونږ ته پیدا ډېره وي نو مونږ بیا آیین هم منو قانون هم منو پولیس هم منو ضابطې هم منو خو چې کله زمونږ په پیدا باندې معمولي غونته کې رکاوټ راځي هغې کې کمی راځي نو بیا مونږ انکار کوو. دا شپې په 12 بجې به د پېټرولو د ګرانېدو اعلان وشي نو ته د 12 یو منټ د پاسه په 12 بجې ورشه نو دغه قیمت به چې کوم دی نو پمپ والا لاګو کړی او هغه د نوي قیمت مطابق تاله تیل پتا خرڅوي پتا به پېټرول خرڅوي ډیزل به خرڅوي خو بل طرف ته که مونږ ورته سوچ وکړو نو د سرکار د طرف ته باید یو څیز د ارزانېدو اعلان وشي بیا چې تا دکاندار له ورځې ته چې کوم دی نو بل تجارت پیشه سړي له ورځې ته مارکېټ ته ورځې نو هغه تا ته وایي چې نه مال لا نه دی راغلی مونږ سره د زوړ قیمت کې څیز پروت دی اوس که فرض که دا زوړ څیز پروت دی دا ګران شوی دا بیا د خرڅو پته یا دوی چې ریټ دا د اعلان شوی خو چې ارزان شو نو بیا دی دا نه مني د دې ځای کې اوس مونږ زه به دا ووایم چې مونږ چې کوم سټیک هولډرز دي نو موږ به صرف حکومت بدناموو. حکومت سټیک هولډر دی بېشکه چې هغه به د خلکو د حقوقو تحفظ کوي دې کې هېڅ شک نشته هغوی ذمهدار دي خو آیا عوام ذمهدار نه دي دکاندار ذمهدار نه دی ګاډ ذمهدار نه دی چې دی اخلي ډېره دی چې دکاندار والا ګران ورکوي دی ته ولې اړي په کار راغله چې دی لاړ شي نو دغه دکاندار خلاف ریپورټ کوي بیا دا چې د پارټۍ یا د ماما زوی د کاکا زوی د تره زوی نو که فرض کا زه په خپله باندې خپله ذمهداري سرته نه رسوم زه د بل نه هم دا توقع نشم کولی نو په کار خو دغسې وه اوس به زه به دا ووایم اوس چې بجټ اعلان شوی دی زه د معاشیاتو د شماریاتو یو ادنه طالب علم یم
تر اوسه پورې ما ډېر معمولونه ورته راځي. خو ما چې دا بجټ واورېدو نو ما ته په دې کې لکه یو څیز داسې ښکاره نه شو چې هغه د عام استعمال زموږ د عام خلکو لپاره یا د متوسط طبقې چې کوم یا به ارزان شوی او یا به قیمت به حال پاتې شوی، خو زیات تر به پکې ارزان شوي. اوس که زه فرض که په دوکاندار نه ورځم او هغه ماله یو څیز ګران راکوي او هغه ارزان شوی دی، نو دا زما کمزوري ده چې زه دا کنه ګران وليالم او زه د هغه خلاف پرېکړه کوم ولې نه چې به ولې زه کوم ولې نه زه خپل هغه فورم ته ځم ولې نه چې په کوم کې چې کوم ځای زما اواز اورېدی شي. بالکل نو که فرض که زه نه ځم نو زه هم دومره ذمهدار یم او دومره ګناهګار یم خپل عمل دپاره چې بالکل څومره حکومت ګناهګار دی. نو دغه خو زموږ د بجټ او اوس ما وړاندې د خپلو ناظرینو دپاره چې کوم ځای مونږ دلچسپ وګړي کې لږه مجلس شروع کوو. د جدي ایرپورټ نه ما تاسو ته ویلي وو چې پېښور کې د ما د استادۍ ما ته دا یو پیدا شوی وه، ما ته الفا سیټ میلاو شو. نو د هغه الفا سیټ پیدا ما د جدي ایرپورټ نه داسې اوچته کړه چې تر کوم ځای پورې دا موږ روانو جاز روانو نو ما د دې روټ کته دا په کم ځای تېرېږي. چا ځان ته فلمونه لګولي، چا ځان ته ګانې لګولي، چا تلاوت اورېدو، هر چا د خپل مزاج مطابق هغه ډیوایس باندې ځان ته څیزونه لګولي. خو ما دې ځان ته روټ لګولی و چې زما د جاز روټ کم دی. نو کله چې د سعودي عرب جدي نه چې کوم دی جاز خپل سفر شروع کو نو ما باندې کتل ما ته هر څه صفا صفا ښکارېده. نو د سمندر په غاړه باندې د شیخانو هغه ریسورټ یې هغه ځایونه چې هغوی ځان له جوړ کړي وو نو هغه ما ته واضح ښکارېده چې هغوی به د دې طرف نه چې کوم دی نو د وچې نه وی یو روډ شروع کړی و، د سمندر کې به کافي حد پورې رسولی و. هلته به یو ځان زیده ټایپ سګی جوړ کړی و ورکوټ اغونته شی دپاره کاټېج جوړ کړو. بالکل جي د کاټېج ورته ویلی شي. ایگزیکټلی جي همدغه نو دغه ډیولپمنټس ما ته لاندې ښکارېده چې کله د دې دا ایریا ختمه شوه نو بیا د شګو ډېرې وو، کاڼي کمرې او شړې مایرې وې، ریګستانونه وو او پر سمندر غاړه وو کاڼي کمرې لکه څه ډیولپ څیز تا ته نه ښکارېدو چې تا دې چې نظر پرې خلګېدلی و. خو اسرار خانه چې کله انټري یورپ ته وشوه نو لاندې چې کوم دی نو تا واضح پته ولګېده چې بهی زه یو ډیولپ ایریا ته دننه شوم. ګرین وه، بیا چې دی نو د هغې هغه د پټو انداز چې و نو هغه ډېر زبردست و، د ویرونو انداز یې ډېر ښایسته و، د آبادو یې ډېر په ډیزاین باندې ډېر په پلیننګ باندې هغه ښکارېدلې. نو ما په هغې کې کاته نو لاندې چې یونان راغی، البانیا راغله، آسټریا راغله، ټول د یو بل نه یو به د بل نه زیات ښایسته او ډیولپ ښکارېدو. نو په اسان الفاظو به درته دا ووایم چې د بحري اقیانوس په مشرقي غاړه چې څونه ملکونه راتله نو ټول ډیولپ و، ډېر زبردست او مزهدار و. نو یو خو ماته دغه یو څیز راغی چې وایي زمونږ سعودي عرب ته ډیولپ وایي، خو سعودي عرب د هغو په مقابله کې مالدارترین ملک دی، خو هغه د هغو دغه کمزورو ملکونو په مقابله کې هم ډېر بېکاره و، ډېر بې حسابه بېکاره. بیا چې کله زه مونږ ورسېدو امسټرډیم ته نو بلکې دغه نیدرلینډ ته وردننه کېده، جاز وردننه کېدو. نو نیدرلینډ یو داسې وطن دی چې دا همیشه په دې وریځو جوړېږي، یا بارانونه یا وریځ ده. نو بیا خو لاندې څه نه ښکارېده، خو چې کله جاز د وریځو نه لږ را لاندې شو نو ما چې کومه د دې هغه ایریل دغه چې کوم ویو وکړله نو اسرار خانه نیدرلینډ مکمل جبه ده، داسې وګڼئ چې په اوبو کې جوړ دی، ټول هر طرف ته پکې نیرونه او داسې وه لکه څنګه چې زمونږ دا شورګري نو داسې په هر ځای کې ډن نیر اوبه شورګري پخوانی به ووایي، اوس نو ختم شي کمرشل پلاټ. نو زه دې ته حیران شوم، ما په خپله په هغه جاز کې دا سوچ کولو چې ما یاره
دا وطن چې د لاندې سونه ډیولپ دی نو دې مطلب دا شو د خالص په سمندر کې جوړ دی. په دې باندې به دوی څونه محنت کړی، څونه به خرچه کړي. لا هغه القیاس په شپولي ایرپورټ باندې جاز لینډینګ وکړو او هلته کې بیا څه ملګري راغلي وو، نو زه د هغه ځای کې نه هغو پک کړو. بیا موږ بای ریل چې کوم دی نو امسټرډیم ته رالو. د امسټرډیم نه بیا چې کوم دی نو زه زاندام ورته وایي، یو ایریا ده، ډسټرکټ دی. نو بیا هغه زاندام ته زه لاړم او په هغه ورځ خو داسې باران هم نری نری بیا راښکې شو. نو هغه ورځ ما دمه وکړله او په سباله باندې چې دی نو ما بیا لکه د خپل سیل او د جغرافیایي علم حاصلولو تګ شروع کړ. یاره وخوړم چې د دې سیل نه مخکې به اول ته ریل خبره وکړو. صحیح ده، ځکه چې تاسو هلته هم په ریل کې لکه سفر وکړو. زواسه خبر ده چې د 500 کیلومتر 200 کیلومتر هم کړی که نه؟ ډېر مې کړی دی، ډېر دی کړی. دلته هم زموږ سره چې کوم ریل دی او هغه د پېښور نه مطلب دا دی چې د کراچۍ پورې، د پېښور نه د پنډۍ پورې، د پېښور نه د پنډۍ نه بیا د لاهوره پورې، لکه مطلب دا چې ځي مخکې به درګۍ ته راته د بدقسمتۍ نه مطلب دا چې ورو ورو دغه هم سوکړاوېږي لکه مطلب چې وچېږي او د هغې نه خلکو کېدای شي ورله قبضه کړې ده. تا وسپنې یوازې نه بلکې د هغې خوچه چې د ریل کومه پراپرټي وه یا د نهرونو کومه د اریګیشن ډپارټمنټ پراپرټي وه، خلکو قبضه کړې ده. دوکانونه مارکېټونه به جوړ کړه، هېڅوک د هېڅ تپوس نه کوي. نهرونه تنګ شو، پټلۍ دې لاړه ختمه شوه. نو هلته هم لکه داسې وه چې د کراچۍ پورې به یو سړی په ولاړې سفر کوي، خو چې خامخا زه ځمه او مطلب دا لکه نه پاتې کېږم او که نه او یا ښه بیا سیټونه لکه زمونږ خو د لرګي سیټ دی دا بله پاتې ته دی، مطلب دا پته نه لګي چې د شولو نه څه شی جوړ کړی یخودی پې. اوس خو زه ډېره موده په خپله هم په ریل کې نه یم تللی، خو بهرحال پخوا خو زموږ سره دغه ریل و چې د لرګي سیټ و، د لرګي برت و او د کراچۍ پورې به خلکو سفر کوو په هغې باندې. اوس لا د پنډۍ پورې زما ته خیال چې ټیک ټاک څیزونه راغلي دي، پنډۍ نه لاهور ته، د لاهور نه بیا چې کوم کراچۍ یو دغه پکې شته. خو آیا د هغې د ریل په ولاړې باندې سفر و اسرار خانه دا صرف دغه خبره به نه کومه، د نیدرلینډ خبره نه کوم، انسانیت خبره کوو که نه چل زه به د ټول یورپ خبره درته دا وکړم چې هلته څوک پرایویټ ځان د خپل ګاډي نه ساتي زیات او هر سړی خوښوي چې هغه په پبلک ټرانسپورټ استعمال کړي. پبلک ټرانسپورټ کې تاسو سره چې کوم تاسو د ریل خبر وکړه نو ریل هلته یو قسم نه بلکې هلته کې 3 قسمه چلېږي. یو هغه ټرام وي کوم چې په دې ښار کې دننه چلېږي، یو هغه ټرام سروس دی، بل په دې ګوندیانو ریجنال هغه وایي، موږ چې کوم څه ریجنل وایو نو اوریجنال ورته وایي. نو اوریجنال چې کوم وي نو د هغه د هغو د ښارونو په منځ کې علاقایي ریل دی او یو ښار نه بل ته ځي. لکه موږ دلته پېښور نه کراچۍ ته ځي. دلته کې بیا یو کوم چې هغه فاسټ ریل دی نو هغه جدا دی، موږ څه ته بولټ ریل وایو. د دې ټولو رفتار چې دی نو هم بدل دی او د دې کرایې هم بدل دی. خو که ته په بس کې هم ځې ایون نو ستا د بس سره به هم چې دی نو ستا سیټ په بلکل ښه ډېر انتهایي ارامدې د هغې سره به ستا د موبایل دپاره د لیپټاپ دپاره مخې ته یو ټیبلیټ غونته کې جوړ کړی، بیا به هغې ته باقاعده چې کوم دی نو کنیکشن راغلی، ستا ورته چارجر یې ایښودی شي او دغه سیسټم چې دی نو په ریلونو کې هم دی. که ته په ریجنل ریل کې ځې نو ستا په ولاړې پکې به هم تا په چانس میلاوېږي، ځکه چې ریجنل کې ځي نو هغې کې خلک بې حسابه وایي لکه خیجې کوزېږي، مطلب بې حسابه سټیشن یې نږدې دي، خیجې خلک سټیشن هم نږدې وي او بل دا ریلونه په یو بل پسې زر ځي. نو دې ته خلک چې کمیانو چې که فرض که ځای پکې نه هم یې خو دوی ورته وروخېږي نو په نیک سټیشن باندې خلک کوزي هغه شته کېږي. خو که انکیس ته پکې ګرځې نو داسې که ته روان شي نو تا ته پکې سیټ میلاوېږي او بیا زمونږ د هغه په شان کې زمونږ د ریلو په شان پروګرام یې هم نه دی، دا نشته چې بهی دا د زنانو سیټ دی او دا د نارینهو سیټ دی. خو زه خو چې لاړم نو زه خو چې به سیټ به خالي و هغې باندې به
زنانه ناسته وه جنۍ به ناسته وه زه به نه کېناسته وم خو زما هغه ملګرو به چې دی نو هغوی به ماته دلته کښېنه ها مطلب ته زینې سره خواته او نو ما خو به هیزیټېټونه راوله ډېر زیاته ها خو بیا چې دی نو هغو به زه په زور کښېنولم چې نه یار ته کښېنه اوس ماته بل څوک کښېني اوس به دلته سیټ ونیسي او هغه دغه چې کومونه هغه زنانه وه هغوی به هم داسې دسیسه نه محسوسول چې نه بلکې تا ته به زه درم کو تا دې به راځه کښېنه خو دا ده چې اسرار خانه هلته به ټول څوک چې کوم دی نو دوه کسه به خبرو نه وي څوک به چا سره به لیپټاپ وي په هغې کې به مشغول وي چا سره به موبایل وي په هغې کې به مشغول وي چا سره به کتاب وي په هغې کې کتاب خو ټیک ده خو لکه د موبایل او لیپټاپ جي بس هغو عموما په لیپټاپ کې هم چې دی کتاب ګوري زمونږ خو د کتاب سټه وخته داسې په المارو کې په موبایل کې چې کوم دی نو هم لکه په هغې کې به زه ورته دا ووایم چې په هغې کې به 50% چې کوم وي نو هغه د خپل کار کې مشغول وي او دا تاسو سره کوم بس خبر وکړم هم تک بستونه دي چې دغه جرمني روس او چاینا پاکستان ته رالیږي او جاپان هم په دغه شیپ کې رالیږي خو دلته په سیف سوی کې مرسډیز نومي او مرسډیز یي بېشکه خو لکه دغه څیزونه د ټول لرې کې سیټونه چې کوم یو بل ته راتنګ کي لکه چې مطلب دا دغه شان ته بیا ټول ناسې او بیا دلته کې چې ورته وګورې په جوماتونو له کارپېټونه اخلي بیا مطلب دا چې رنګونه ورلکوي بیا د هغې نه چې کوم دی منارې جوړوي او عملاً چې کوم دی نو لکه د انسانیت مطلب دا چې څومره مشکلات بیا سیب کتی شي لکه ګوري ولا هغه دغه بس دی دا په پاکستان کې هم دی په پاکستان کې هم چلیږي او دغه بس دی چې کوم دی نو په یورپ کې هم چلیږي دغه په چاینا کې هم چلیږي خو په چاینا کې دغه پوزیشن دی او په پاکستان کې دغه پوزیشن دی لږ به زور مخکې نو دا ریل خبره تاسو وکړه پر ریل بیا دغه بل ریل چې کوم دی دا کم چې تیز دی تقریبا 300 400 کیلومتر پر اور باندې روان وي نو هغه بیا د ملکونو په میس کې چلیږي بلکې په ملک دننه هم چلیږي خو د هغې کرایه سیوا وي او د ملکونو په میس کې هم چلیږي بسونه چې کوم دي نو هغه هم د یو ملک نه بل ته ځي لکه د هغې یو کمپني ده فلیکس بس ورته وایي نو هغه فلیکس بس چې کوم دي نو په هغې کې زه د نیدرلینډ خو دغه د بارډره پورې تلم د ایټلي د ایټلي نه پکې سویټزرلینډ ته تللی یو ملک نه بل ته نو دا د هغې د فلیکس بس دغه فلیکس بس چې کوم دي نو د هغه رفتار چې وي نو په هغې کې هغې رفتار کنټرول وي لکه داسې بې حسابه نه وي خو چې کله ته جرمني ته ننوځې نو بیا په رفتار باندې پابندي ختم شي جرمني یو داسې ملک دی چې په هغې کې کوم دی نو ته په قدغن نشته 280 پر ورځ که ستا د ګاډي رفتار دی ته په 280 کې هم نه هلته دا لیمټ نشته نو هلته کې دا سپیډ لیمټ نشته د نیدرلینډ خبره به درته بیا وکړم ځکه چې موږ په نیدرلینډ به چې دی نو رارسېدلی وه ما یو چل به ونه کړو جی وایه په دې ځای باندې به اول ټرانسپورټ دا قصه ختمه کړو او بالکل ختمه ده د بستونو خبره هم وشوه د ریل هم وشوه د جاز خو زموږ هم دغه حال چې کړي دي لکه په هوا کې هم زموږ قید دي په هر حال د هغې سړکونه هم ټیک دي موږ هم خپل سړکونه چې کوم ځای لکه تباهۍ سره په خپله مخ کړي دي دې یو خبره پاتې ده زما سړک لا جوړ شوی نه وي چې خلکو بیا کنسته شو اسرار خانه تاسو چې دا بسونو خبره ختموئ او نوي طرف ته ځئ نو په دې کې د تاخیري یو خبره بله د سره ایډ کومه او هغه دا چې په نیدرلینډ کې په خپل کور کې خپل موټر نشي ودرولی ستا په خپل کور باندې د ګاډي دپاره غټ ګیټ نشي لګولی نو نشي بیا چې د چا په کور باندې دی دونه ګیټي چې په هغې کې ګاډی راننوځي ستا د کور مخې ته به ګاډي ودرېږي دا ستا نه دی دا ځای ستا نه دی دا د سرکار دی ستا سره ګاډی دی بېشکه دا به ستا د کور مخې ته ولاړ خو د دې به ستا چې کوم دی نو منتلي پیسې وي که زه له باي چانس دغلته درغلمه نو زه به
د ګنټې پیسې ورکو او زه د یوې ګنټې لپاره ورکوم او نو زه ورشم د هغې د سره به یو سیسټم لګېدلی په هغه سیسټم کې به چې کوم خپل نمبر انټري کومه او زما یوه ګنټه سټی به زه پکې ګنټه وکړم که زما لس ګنټې ده زه پکې لس ګنټې وکړم پیسې به ورکو خو پیسې به زما په سات کټ شي ټیک دی مشین کې به رانه پیسې کټ شي او خو که انکیس ما دا داسې ودرلو بیا به صحیح بیا چې زه راشم نو ښه هېوي جرمانه به په ما لګېدې او دا به زما ورکوم او دا داسې دی دا به زما تنخوا نه ورکېږي اوس زما ستا د کور مخې ته ګاډی ودرولې او ته رالې نو ته دا نه شي ویلی زما د کور مخې ته دلته به ګاډی نه ودرې نه به ودرې ولکه دلته خو درته دلته خو د کاپي ته ما دغه یم که نه چې حاجي صاحب وروره او صاحب به چې کوم دی نو که ځوان دی که هلک دی که بوډا دی خو چې د چا هم دوکان نه ایون دلته غټو خبرو کې منګوره کې وګوره پېښور کې چې د چا دوکان لکه مخې ته په روډ سرکاري په روډ باندې به ته ګاډی ودرې دوکاندار به درته هغه ځای اواز وکړي هلکه دا ګاډی دی اخوا که هلک ده به خپل ګاډی لکه چې کوم ځای ورسره دی د پارکینګ لپاره عامو خلکو هلته به د صاحب خپل ګاډی ودرولې د دغه دوکان او د ګاډي په منځ کې چې کومه فاصله ده هغه به ګاډی والا ته په کرایه ورکوي هغه به بنیونه چې کوم فوټپاث به نیولی په هغې باندې به دوکاندار کرایه اخلي خپل ګاډی به راوړی هغه به په روډ باندې تنګ کړی ما ته به ته وایي چې لکه ته خپل ګاډی بیا به زه ما ته دا اجازه ده چې دغه بازار کې ته ګاډی نه شي ودرولی بیا به راځې نو د دې ځای کې او دغه ځای کې د بازار فرق دا دی ها چې د هغې په بازار کې چې کوم دی نه دوکاندار ګاډی ودرولی شي او نه پکې ځکه خو هلته صفایي ده پکې ګاپ ودرولی شي صفایي ده نه پکې چې کوم دی نو ځکه صفایي ده نه پکې به بستر ودرولی شي او نه پکې بل څوک ودرولی شي په قانون مطابق چې کوم دی نو ټول برابر دي او بیا به کوم څیز چې پبلک دی دا د پبلک دی دغه څیز د باوجود به بیا مونږ چې کوم دعوې کوو چې یاره لکه مطلب ښه هلته پکې داسې وي او موږ څومره خلکو ته تکلیف ورکوو نو که سکوني صفا خبره ده لکه دې بازار موږ وګورو که نه فوټپاث باندې خلکو چې کوم کاروبار شروع کړی دی هلته نشي دوکاندار په کرایه اخلي ګاډی به ودرولي هغې په کرایه اخلي مطلب دا دی چې زما د ګاډي ځای پکې نشته دی پراپر چې کوم دی ټیک سیسټم نشته په یو ځای کې نشته چې څومره غلط کارونه دي هغه به مونږ کوو او بیا به مونږ ووایو چې لکه مطلب چې مونږ مسلمانان یو په هر حال دغه اختیار د الله تعالی سره د هر انسان سره به د هغه د اعمالو مطلب دا چې حساب کتاب کېږي خو بهر کوشش پکار دی چې سړی چې کوم دی مطلب چې په ټیک ټاک طریقه باندې ژوند تېر کړي او کوشش وکړي چې یاره زما په لاسو خپو ژبې نه چې کوم دی نو لکه بل مسلمان یا چا ته نقصان ونه رسي نو زموږ د پروګرام دا برخه چې کوم دی نو دا په دې ځای باندې ختمه ده په راتلونکي برخه کې به مونږ د سرجینه چې کوم دی نیدرلینډ چې کوم د جغرافیایي دغه چې کوم دی چکر لپاره دی تللی و د په هغه حواله باندې به ای سره خبره کوو